نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا صدق الله العظيم سورة المزمل نهشتم پارا سورت ابتدائی آیتون دی یہ سورت تا سورت المزمل ہوئی زکچی پدی سورت ابتدا کی دا نبی علیہ السلام صفتن مزمل راول دی دا سورت مکی سورت تی سواد اخیرنی یو آیتنا چہاغا مدنی دی په اعتبار د ترتیب قرآنی سره د سورت درې اویایم دی نازلېدو په لحاظ سره د سورت 3 نمبر نازل شوی په دې سورت کې دوه رکوعات شل آیتونه دي په مخکې سورت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت اثبات بیان شو او د دې سورت په شروع کې د نبی علیہ السلام رسالت او فرائض بیانی شان نزول د دې صورت داسې دی یو ورځ د مشرکان او مشران په دار الندوه کې راجم شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې کوم نوم مقرر کړي چې باغی باندې نبی علیہ السلام مشهور دا نوم ورلکي باغی کې مشورې شروع شو یو رای پکې دا راغله چې نبی علیہ السلام له بنوم کېږدو کاهن لیکن دا رای پاس نشوله چې نه نبی علیہ السلام کاهن نه دی دا نوم صحیح نه دی دیم رای پکې دا راغله چې دله بنوم کېږدو مجنون لیکن په دې باندې هم اتفاق رانغی دا نوم صحیح نه دی بل نوم پکې دا راغلا چې دله به نوم ساحر کی لیکن دا هم پاس نشو اتفاق پیرا نغله چې دا هم صحیح نه دی خپل منځ کې دا خبره اترې کولی اتفاق په یو نوم باندې رانغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مشرکانو دا خبره را ورسېدې چې تا له نوم مقرر دی غلط نوم تا لګ دی باغی تا مشهور کول غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات خفه شو کور تراغي بیبي ته وی چې ما ته صادر راک صادر واغشت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سملاستو د ډیر خفغان د ولی چې زدی سره سکم او دی ما سره سکم الله رب العالمین جبرئیل علیہ السلام را ولېګو دا آیاتونه نازل شو نبی علیہ السلام ته الله پاک تسلیم ورک او د تهجد د منځ فرضیت هم ورک نبی علیہ السلام ته الله پاک ابتدا کې د پنځو منځونو فرض کېدو نه وړاندې تهجد فرض کړ چې دا تهجد کوا نیمه شپه کوا یا د دینه کم یا د دینه زیات د قرآن کریم د تلاوت طریقې خودلی وا چې قرآن کریم په مزه لولو حروف د خپلو مخارجونه د خپلو صفاتو سره ادا کوي او تا تم قرآن کریم نازلو یو درون پیغام تعالی درکو چې هغه ډېر زیات وزندار د شپې ته پاسا پدې کې بستا نفس تا مشقت هم ملاوي دروځ استا مصروفیت او مشغولتیا ډېر لہذا ته د شپې دی مانځه عبادت او تپاسا زموږ د اهل سنت والجماعت سلور مذهب مسلمانانو اتفاقی مسئله دا چې د تهجد منځ او د تراویح دا منځ دا جدا دي تراویح ځان ته عبادت دی او تهجد ځان ته عبادت دی داغي د فرق د پاره یو دلیل د
قرآن کریم دا آیت تی قم اللیل الا قلیلا دا شپی تپاسا دا آیاتون نازل شوی دی دا ہجرت نا اڑان دی دا نبوت پا ابتدائی کلونو کی ذکر دا صورت دا قرآن دا نازل دو دریم صورت دی چه دریم صورت تی ابتدا اوقات دی او په دغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د تهجد د مانځه فرضیت ملو شو حالان کې تراویح د هجرت نه بعد نبی علیہ السلام کړی دي د رمضان د روزو فرضیت هم ورستو شوی چې فرضیت د رمضان د روزو ورستو شو دراوت تراوت داغي مشروعیت ورستو شو او دا صورت مکی دی تهجد منس دا مکی دی او دا تراویح منس دا مدنی دی تدی وجنا اهل سنة والجماعة مذاهب اربعه په دې خبره متفق دي چې تراویح بزان لکه او تهجد بزان لکه فرقونه ډېر د یو پکې دا فرق چې تراویح په قران کې نشته او تهجد پکې شته تراویح د شروع نه سنت او تهجد د شروع نه فرض او بیا نفل شو فرقونه ډیر او الحمدلله تمام دنیا کې تراویح ځان لکېږي تهجد ځان لکېږي اکم خلک چې وایي چې تراویح او تهجد منجوز دي هغه هم صرف پروژه کې کوي بیا نه کوي عملا هغه هم د تراویح د تهجد د فرض قایل خو په خولې وایي چې نه دواړه بیل بیل نه دي یو دي چې کله د مانځه مسله راشي نو په رمضان کې تراویح کوي بیا نه کوي دویم دغه شان صرف وایي خو عمل یو شان دی نو عملا په تمام دنیا کې تراویح صرف په رمضان کې کیږي اگر چې څوک انکار کوي هغه هم خپل تر حد پورې کوي عمل تر حد نه کوي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک د قران کریم د تلاوت طریقه خی چې تلاوت شروع کې نو شروع کې بسم الله وایي او د خلکو نه جدا کې او د الله رب العالمین صفات او عقیده د توحید بیانې تجهاد د مشروعیت نه وړاندې نبی علیہ السلام ته الله پاک د صبر ترغیب ورکړي چې ته صبر کوو او دغه د نبی علیہ السلام د مخالفین انجام الله بیانې چې دوی له بز سخترین عذابونه ورکړي او نبی علیہ السلام ته الله تسلی ورکړي چې ستانه وړاندې موږ فرعونانو ته حضرت موسی علیہ السلام لېږلو او مخالفت وکړه غیله موږ سزا ورکړو که دا د مکې مشرکان ستا مخالفت کوي دوی ته به هم موږ سزا ورکړو او د قیامت د ورځې سختي الله پاک ذکر کوي چې په دنیا کې چا کفر وکړو د قیامت د هغې سختې ورځې چا به دومره سخته ورځې چې ماشومان به د هغې د سختۍ نه بوډاګان کېږي دومره سخته ورځ وي چې اسمان به ټوټې ټوټې کېږي دومره سخته ورځ وي چې په دغه ورځ باندې به الله رب العالمین عذابونه وي غرونه به هوار میدان پشان ختم شي هغه سخت ورځ باندې به عذاب الله رب العالمین دی کافرانو ته ورکوي د دې عذاب نه دی په هیڅ صورت باندې نشي بچ کېدی که څوک د دغه عذاب نه بچ کېدل غواړي هغه د الله رب العالمین سره خپل تعلق برابر کړي نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اے پیغمبرہ پجاموں کے ځان را غوښتن کیا نبی علیہ السلام صادر واغوستلې د غمنا الله پاک ته مزمل نوم ورکړ قم اللیل تپاسېږه منځ کپش پکې الا قلیلا مگر کم حصہ نصفه نیمه د شپې او انقص یا کم منه د دې شپې نه قلیلا لږ او زد علیه یا زیادت وکړه په دې باندې ورتل القرآن ترتیلا او تلاوت کو د قران کریم په خیر طریقې سره چې حروف د خپل مخارج نه د خپل صفات سره صفا صفا ادا شي دي ته ترتیل ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا من نازلو پتا باندې وینا درنا ان ناشئه الليل اشد وطئا واقوم قيلا یقینا پاسې دل د شپې د خوب نه بعد تهجد ته پاسې دل دا سختی په اعتبار د پیمال کولو د نفس او ډېر برابر هون کې دی په اعتبار د وینا ان لک فی النهار سبحا طویلا یقینا ساده پارا پورس کې دی مشغولتیا مصروفیت زیاد وذکر اسم ربک او ته یاد کنم د خپل وړاندې د تلاوت د قران کریم نه
وتبتل الیه تبتیل او تجدا چا اللہ پاک طرف تا پجدا کے دو سرا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا دا اللہ پاک رب دا مشرق تے دا مغرب دی نشتر بالمعبود سوا ددنا پس انسا دلر کارساز یعنی قبل امور دتا اسبار واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا او تصبر کا باس باندې چې وای دا د مکی مشرکان او پرېږ د دوی په پرېښودو ښایسته سره وذرني والمكذبين اولي النعمت ومهلهم قليلا او پرېږ د ما او تکذیب کوونکي چې دا خاوندان د نعمت په دنیا کې او پرېږ د مهلت ورکړه دوی ته لږ ان لدينا انکالا وجحیما یقینا زمونږ سره درنې درنې بیړۍ د جهنم عذابونه دي وطعاما ذا غصة وعذابا أليما او داسې طعام دي چې هغه غصه وروستونکي د خلکو لره او عذاب دردناک دي د جهنم یوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا هغه ورځ باندې چې اوبه خوځېږي ځمکه او غرونه او شي به غرونه كثيبا مهيلا ډېره کې بهېدونکي انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم یقینا موږ لېږلي تاسو ته د مکې خلکو پیغمبر نبی علیہ السلام گواهی ورکوونکي وي په قیامت کې په تاسو باندې کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه څنګه چې موږ لېږلو فرعونیانو ته خپل پیغمبر فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا پس نافرمانی وکړه فرعون د موسی علیہ السلام پس موږ ونیو دوی لرا پنیولو سختو سره فكيف تتقون پسنگ ببد شے ان کفرتم کے چرتاسو کفرو کے دمکی خلق پا دنیا کی یومن دا عذاب دا اورجنا یجعل الولدان شیبا چگر زیبا لکان بڑاگان السماء منفطر به اسمان با چودی دن کی ٹوٹی کی دن کی پدی باندی کان وعدہو مفعولا دا وعدد اللہ پاک رلشوی دا ان هذه تذکرہ یقینا دا قرآن کریم دا آیاتنا دا نصیحت تی فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا پس سوک چغوار دیدی انسی دخپل لبسرا سبیل اللہ رد ایمان الحمدللہ